السلام علیکم زما مشرانو کشرانو زه دلته کې د تاڼي باباجي خواله راغلی یم. ما چې کومې غلطیانې کولې د دې شاهد خان ورور په وجه باندې ما ته الله پاک هدایت نصیب کو. زه به نور دا د ګناهونو کار نه کوم. ما لا اول هم ویلو د شاهد خان په ویډیو کوم ما ویلو کارونه چې کوم دي الله رب العزت کوي. تعویض اسې چې کوم دی دا بهانه ده، خو کارونه الله رب العزت کوي. که یو سړی په بت باندې یقین هم کوي خو کار یې الله رب العزت کوي. او ای زما وروڼو زه تاسو ته دا نصیحت کوم تعویض ماویض نشتی. الحمدلله تاسو ټول دا بیان واورېده. شکر دی د په خپل عمل باندې ستومانه دی. د هغې نه زموږ ستاسو د ټولو په مخ کې په دې عظیم الشان جومات کې توبه ویستله. ای د دې د ورشتمنا غیرتمندا آفرین شامونگنا. بسم الله الرحمن الرحیم. ګرانو کتونکو، شاهد خان شاهد ام د پریاد ټي وی نه نن بیا راغلم د تاڼي باباجي صاحب څنګ ته. الله دې دوی عمر ورکړي، د دوی د دواګانو دغه مهنت دی چې په دې ورور باندې یو څو ورځې مخکې ما چاپهوالی او خوازخیله کې چېرته چې دوی د تعویضونو کار کو، نن دا ورور پخپله راغلی دی او توبه استغفار دپاره. باباجي صاحب تاسو ته هم هرکلی ویم، ستاسو محنت. السلام علیکم. وعلیکم السلام. بسم الله الحمدلله الحمدلله وکفا وسلام علی عباده الذین اصطفى. گناہ د هر بنده نه کیږي سوا د انبیاء علیهم السلام نه، چې انبیاء د گناهونو نه معصوم دي، نور هر بنده نه. خو ښه بنده هغه دی چې هغه د خپل ګناه نه توبه وباسي، او چې د ګناه نه توبه په اخلاص سره وباسي نو الله تعالی هغه باندې دونه مهرباني کوي او دونه خوشحالیږي چې د اندازې نه بهر. د هغې یو مثال حدیث کې بیان کړی شوی دی چې الله د بنده مسلمان چې هغه د ګناه نه توبه وباسي او په درست لار باندې راشي دونه خوشحالیږي لکه یو سړی دی په یو دشت بیابان کې روان دی، د هغه سره د هغه اوښه ده، په هغې باندې د زندګۍ ټول ساز و سامان دی. یو دشت بیابان کې د یوې ونې لاندې د آرام وکړه چې کله پاڅېده نو نه اوښه شته دی نه هغه سامان شته. د منډې ترړې والې خو خیال یې دا وکړه چې په دې بیابان نه خو زه وتی نه شم، نو مرګ دی زما، نو دا ښه ده چې په دې کوم ځای کې ما آرام کړی دی چې دلته کې زه وده شم او په ودو مړ شم. نو دی چې لږ وخته پورې وده شه او بیا یخ شه، اوښه م ولاړه ده، په هغې باندې ټول ساز و سامان دی. نو نبي علیه السلام فرمایي اندازه لګوئ دا سړی څومره خوشحاله وی. هغه د ډېرو خوشحالۍ نه دا وی چې الله ته زما رب یې او زه دې بنده یم. نو د ده ژبه خطا شو، ویل اللهم انت عبدي وانا ربک، الله ته زما بنده یې او زه دې رب یم. نعوذ بالله د ډېرې خوشحالۍ نه. نو دا سړی چې څومره خوشحاله دی د دې نه الله زیات په دې خوشحالېږي چې یو سړی د ګناه نه توبه وباسي. نو دا شکر دی چې دی په خپلو حرکاتو باندې الله ستومانه که. سحر، جادو او د هغې سره دا ټوټکې موټکې چې څونه دي د دنیا د یو څو ورځو ژوند دی، دا به یا وي یا به نه او مخکې ژوند نه ختمېدونکی دی، د هغې اختتام نشته. نو دا شکر دی الحمدلله چې دې ورور کوشش وکړه او زموږ د بل ورور چې کوم بې لارې شوی و هغه له الله تعالی توفیق ورکړه او هغه په خپلو حرکاتو باندې ستومانه شو. نو دی به په اخلاص باندې زموږ په مخ کې توبه وباسي چې ما کومې غلطۍ کړي دي د هغې دې راته الله معافي وکړي. او د آینده دپاره به زه نه منتر کوم، نه به کوړې کوم، نه به تعویضونه کوم، بلکې د عام مسلمان غونته به یو ساده ژوند د شریعت مطابق تیرومه، هېڅ دمونه به چاله نه کومه او د الله سره به شرک او کفر نه کومه. دا به د اقرار وکړي او موږ به ټول په هغې باندې شهید شو او بیا به د الله نه دعا کوو چې الله تعالی دې په دې خپل اقرار باندې مستقیم وساتي.
او زمونږ د ورور چې کوم محنت کړی دی الله تعالی دې د دې دوی له ډېر لوی اجر ورکړي چې د یو مسلمان چې بېلارې شي او د هغه په لارې د راوستو دپاره سړی کوشش وکړي د هغه اجر څه ډېر عظیم الشان دی. بس دغه یو څو خبرې ما وکړې نور به دی په خپله بیان وکړي د توبې. السلام علیکم. زما مشرانو کشرانو، زه دلته کې د تاڼي باباجي خواله راغلی یم. ما چې کومې غلطیانې کولې د دې شاهد خان ورور په وجه باندې ما ته الله پاک هدایت نصیب کو. زه به نور دا د ګناهونو کار نه کوم. ما لا اول هم ویلو د شاهد خان په ویډیو کوم ما ویلو کارونه چې کوم دي الله رب العزت کوي. تعویض اسې چې کوم دی دا بهانه ده، خو کارونه الله رب العزت کوي. که یو سړی په بت باندې یقین هم کوي خو کار یې الله رب العزت کوي. او ای زما ورونو زه تاسو ته دا نصیحت کوم تعویض ماویض نشتی، کارونه الله رب العزت کوي. په خپل الله باندې یقین جوړ کوي او په الله عقیده او یقین ساتي. او زما په خپل دا عقیده ده چې کارونه الله رب العزت کوي. زه تاسو ته دا خواست کوم چې دې تعویضګرانو نه کوډګرو نه د دونه قلار شي، دو هیڅ نشي کولی. هر څه چې کوي الله رب العزت کوي. او زه تاسو ته دا بیا دا خواست کوم، زه به مختار تاسو ته دا خواست کوم، ای زما ورونو، ای زما خویندو، ای زما میندو، تعویضونه هیڅ نه کوي شاله. هر څه چې کوي الله رب العزت کوي چې دا بیستنې اسمان یې ودرولی. او که ما څه کړي دي نو زه د هغې د الله پاک نه خپله معافي غواړم چې یا الله ما معاف کړي. او دا مشران دي دوی به ما ته اوس په خپله هم دوا وکړي او زه به هم د الله پاک نه سوال کوم. او زه تاسو ته ای زما تعویضګرانو ورونو، زه تاسو ته دا خواست کوم چې خپل آخرت مه غر کوئ، توبه وباسئ. والسلام. الحمدلله تاسو ټول دا بیان واورېده، شکر دی دی په خپل عمل باندې ستومانه دی. د هغې نه زموږ ستاسو د ټولو په مخ کې په دې عظیم الشان جومات کې توبه ویستله. په دې توبې باندې موږ شهادت کوو الله دې د تیرې غلطۍ معاف کړي او راتلونکي ژوند کې دې الله تعالی استقامت نصیب کړي په دې خپل عهد و پیمان باندې. او یوازې دی نه، ټول مسلمانان دې الله تعالی د دې وبا نه بچ کړي. دا ډېر تباکن امراض دي. یو خو یو مسلمان ته تکلیف او ضرر رسول دي، بل طرف ته د عقیدې فساد دی او د عقیدې فساد سره بیا بل څه نه جوړیږي. بس زه دې ته دا کلمات وایم او هغه کلمات باندې به دې تلفظ وکړي او موږ تاسو ټول به پرې شهادت کوو. آمنت بالله وملائکته وکتبه ورسوله واليوم الآخر والقدر خيره وشره من الله تعالى. آمنت بالله كما هو بأسمائه وصفاته وقبلت جميع أحكامه اقرارا باللسان وتصديقا بالقلب. دا ما چې سولستو په دې زما ایمان دی، ایمان دی. او د آینده دپاره به زه نه چاله تعویضونه کومه، نه به د چا دې طرف ته رهنمایي کومه، بلکې چې زما وس کېږي او څوک په تعویضونو پسې ګرځي زه به هغه منع کوم چې په یو الله وحده لا شریک باندې اعتقاد وساته او تعویضونو پسې مه ګرځه. ظاهري اسباب چې کوم دي هغه زیر عمل راوله، په هغې ګناهګار نه. بس الله تبارک وتعالی دې په دې استقامت نصیب کړي. آینده دپاره چې څوک دا دغه کوي زه به هغه ته هم نصیحت کوم، په خپله به دې هم ځان ساتم او ټولو ته به وایم چې هر څه کوي دا یو الله بې نیازه ذات چې دی کوي. او که نور څوک دا کوي نو هغو ته به هم دا خواست کوم، ته هدایت به ورته د الله نه سوال به کوم چې الله پاکه ته دې بنده ته هدایت وکړه. او نه به پخپله کوم، نه به تعویض کوم، نه به کوړې کوم، نه به منترې کوم. زما د دې نه توبه ده. او دا ټول خلق زه په دې ګواه کوم چې ما توبه ویستله. دا ټول خلق زما په دې باندې ګواه دي چې ما توبه ویستې ده. اے د دې د ورشتمنا غیرت مندا
آفرین شاه مونږ نه جی قدرمنو دا مختیار بابا کم چې یو څو ورځې مخکې په دوی باندې ما چاپهوالې ور دي په دیره باندې خوازخیله کې دوی جن کوي چېرته چې دوی د تعویضیاتو عملیات کار کوو خو دغه نورو تعویضګرو ته هم وایم چې انشاءالله ستاسو په دروازه به هم زه ډېر زر درځم چې هر قسمه تعویضګري که هغه رښتوني دي او که دروغجن دي ځکه دغه زما یو میشن دی په دې کې ما سره د دې بزرګانو دوا ده انشاءالله دا میشن به زما جاري خو دا زما یو میشن دی او دغه ګمراهۍ نه به داسې ځوانان زه په سمه لار راوړم څنګه چې مختیار به یې توبه ویستله دي نه مخکې ظریف خان به یې توبه ایستلې وه انشاءالله په دې میشن کې به زه ضرور جنګېږم ستاسو سره که هر قسمه تعویضګر یعنې دا یاد ساتئ چې زه به ستاسو په دروازو درځم د دې سره ما شهید خان شیرلی اجازت راکړي د الله په امان بابا جی دعا وکړئ دعا وکړئ الحمد لله رب العالمین والعاقبة للمتقین والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين الله زمانږ دا ورور چې بېلارې شوی و او شیطان زمانږ د ټولو دشمن دی یوازې د ده دشمن نه دی نو دا شکر دی الحمدلله چې د هغې لارې نه راواوړېده اخلاص سره توبه ویستله په دې جومات کې دا ډېر کسان ناست دي ټول د ده په توبه باندې ګواهان دي چې د توبه ویستله آینده په ده باندې اعتراض کول دا به خطایي التائب من الذنب کمن لا ذنب له څوک چې د توبې نه د ګناه نه توبه وباسي هغه ته ګناهګار ویل دا جرم دی هغه توبه ویستله او په توبه باندې موږ شهادت کوو نو چې موږ شهادت کوو نو ده ته به ګناهګار نه وایي غلطۍ ته شوي دي هغه دې ورته الله تعالی معاف کړي او زموږ دی بھائی چې کوم کوشش کوي نو الله دې د په عمر کې برکت کړي او الله تعالی دې د غرور او د تکبر نه وساتي هسې نه چې نفس یې په دې دوکه کې واچوي چې ته دونه لوی کار کوې نه چې دا څه کوي دا د الله په توفیق باندې کوي او الله تعالی دې زموږ د یو بل سره هغه حقیقي خیرخواهي نصیب کړي چې د یو مسلمان ورور په ګمراهۍ او په بېلارۍ باندې موږ دونه خفه کېږو لکه څنګه چې د نسبي ورور په ګمراهۍ خفه کېږو سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد لله دردونو کړهونو سره هر وخت زندگی کړو د لاچارو لوی خدایا خو بیا هم ستا بندگی کړو یا الله 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 دلا چارو لوی خدایا مونږ ستا هم بندگان یو د دې وخت خیر زورور مونږه پرېښودي په میدان یو دوی د خپله بادشاهي کړي مونږ به خپله ملنګي کړو یا الله 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 تیر وی دی دوی په شو